الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواضع من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما صليت على زما محترم مسلمانان او فکرونو کې خويندو میندو د اسلامي کال 12 میاشت د ذوالحجې هغه شروع ده. په دې کې یو عظیم الشان عبادت د حج شو وسره د قربانۍ غوندې عظیم عمل او په دې کې ادا شو. نو څومره مسلمانان چې حج ته تللي دي او هلته قربانۍ کړي دي او په باندې په ملکونو کې د اسلامي په نړۍ کې څومره مسلمانانو قربانۍ کړي وي الله دې ورته قبول منصور وګرځي. محترمو نننی بیان کی د الله رب العزت په توفیق سره دا خبره ذکر کو د اولاد په تربیت. چیرې د اولاد کوم انسان ته الله رب العزت ورکړي دي او چې ورګي دې سره کوم اعمال چې انسان هغه زکی او بیا ادا کی او بیا تربیت څنګه وکړي دې ان شاء الله سلګ مختصر خبره کو د الله په توفیق سره. محترم اولاد دا د الله د طرفنا یو لوی عظیم نعمت دی. هغه کو نارینه اولاد دی او که زنانه اولاد. د دې قدر او قیمت دا غچانا تفوسو کې وچا چې به اولاد نشته، نه نارینه اولاد نه زنانه. نو محترم یو خدا خبره یاد ساتي
کله چې الله رب العزت چاته اولاد ورکی خوا کو نارینه اولاد دیا زنانه یا دواړه نو دې باندې شکریا ادا کوي خپل تبا شکریا وباسي چې الله شکر دې مال دې اولاد راکو نو په دې با انسان شکر ادا کوي بل طرف تبا داهم دا فریضه ادا کوي چې ګل الله رب العزت کوم نارینه او زنانه او اولاد ورکی کال کې ولا ورکو کې جنې ولا ورکلا دې باندې تشهیر کې خپلوان ہوتا چې الله مال زیرا کړی دی یا جوړا کړی نن سبا خبره اغبل طرف ته دی نن موږ مسلمانان هاغه د يهودو هغه د مکی مشرکانو اطریقه را ولکړه دا چې کله له کوشي دالک په پیدایش باندې خوشاله مشتا رزه مشتا مټای مشتا خپل خپلوانو خبرو یار دوست هم وایو بل طرف دا چې الله رب العزت موږ له لور راکړي بالکل تمام کور خاموشي تبه چې غم پکې شي غم کې بیا د شریعت نه خلاف جړایي درس لیکن دې جنې په پیدائش باندې بالکل ټول نصافت نه بالکل سب سکی نه کیږي ها آیاتونه میم لسری سورۃ النحل آیات نمبر 55 تاسو بیا کتل شي تاسو قرآن نه وایي دغه د مکی مشرکانو حالت الله رب عزت ذکر کړی دی چې دالک په پیدایش به خوشاله دل او د جنې په پیدایش به خفه کېدل وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا کله چې زیر ورکړی شي یو کس دوی نه په جنۍ سره چې ورته ویلی شي الله دله لور درکړې ده ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وګرځي مخ د ده تک تور وهو کظیم دې ډک وي د غصې نه مخ یې تک تور شي او غصه چې زما الله ولې لور راکړه په دې غصه یې پخې مخ رنګ یې بدل شوی يتوارى من القوم من سوء ما بشر به او فتیږي د خپل قومنا دوجه هغه بدې وینا نشکم دته پیسې ورکړې شوی دی دوجه د بدینا دا چې دته پیسې ورکړې شوی دی اوم نه پټ پراکیږي یا رمزونه چې څنګه راځونه چې الله لور درکړي دا د مکی مشرکان حالت او ځان سره به سوچ کوو ايمسكوه على هون ايساركم دلرا وساتم دلرا سر ذلوالنا ام يدسه في التراب يوما دلرا قوما دلرا پکاو کی کها کم دلرا پکاو کی زګه زما بلوري او بیا بغټي کی وي د مکی مشرکان هغه چې کوم د عربو مشرکی دا به چې زما د لوري او غدي پیدا شي او بیا د غټه شي بل ته دی ودی الان کې دا سوچ نه وي دوی چې ما ته چا پر سره نه یا اوسه دې دل سره زلوالینا یو منډي دل په خاور کې او ډېر واقعاش کړي تاسو بار علماء نو لري چې نه کې په قول اسلام دا ابو سفیان سے رضی الله عنه وغیرہ چې اسلام نو راولې هغه واقعات تاسو لري الا ساء ما يحكمون الله خبر دا دې بد دې چا کوم دې فیصله وکړه د خبره غرض مدار چې محترم موږ تاسو با الله نارینه اولاد راکو یا زنانا په دوالو به شکریا وباسو
ادا کوو ځکه او دې سره خپل خپلوانو ته وایو. حدیث کې مرادي کله الله رب عزت لور وکړه دا غي صحیح پرورش یو کو او اس خفګانیم پیونو کو دا پرځګي سے تنګي مراونو وستا کو سید شریف پرانا کی تربیت یو کو نبی صلی الله علیه وسلم مو هغه قیامت کې ذات روانیو د مسواکی کو ته منځنۍ تاسو یو دی. اول حدیث کې مرادي سو د خپل لور الله تعالی ورکړی دا یو دا کو د خدای درڅون او صحیح تربیت یو کو دا لور کوم دې صحیح تربیت یې کړې ده دا به جهنم نه پرده شي د فارا نه پدې باندې به جهنم نه لري شي. اذن په معاشره کې لوټونه نعوذ بالله څخه نه شي. دا حدیث کتاب چې څنګه به نه غني بنارنه اولاد باندې نن نارنه اولاد ته جوړتي او زنانه اولاد ته د دې وجه محترمو موږ تاسو له فکر دي چې خپل نارینه اولاد کې زنانه دي چې الله موږ له کله راکړل دي شکریا وباس. د نبی صلی الله علیه وسلم حالت وکړه دا غلور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغه به کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر راغل نبی صلی الله علیه وسلم به تاو د خپل د ګوزان سره جوړ کړي. دارنګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا فاطمه زما د زړه ټوکړه ده قدر احترام یې کوه. نن موږ په معاشره کې زموږ په معاشره کې څه پښه کوي دا یې تربیت صحیح فروغ اصل کې. بهرحال محترمو دې سره موږ تاسو د فکر دي کله چې انسان ته الله رب العزت اولاد ورکی کالک دیو کو جنې ده اول وته بخیل وقت کې اذان کول او بغیر وقت کې اقامت څنګه باندې د موږ لپاره کوم اقامت علماء دې طریقه هودلې ده دا ماشومه انسان داسې نیولې وي دا قبله تشاوي خلاص خلاص چې سړی بغیر کې یا داسې څنګه کړی خو نه هو دې نه کړل دا چې نه کړل نشي نو خې وخت دی راوړی او کله چې په وګونه کې ګوتې ور کړی لکه څنګه په مخ قبله باندې خلک بانګ وي دا طریقې سره یې بانګ وي په مده مواد سره نن په څنګه ماشومونه یې مده مواد کله چې په خې وخت کې اذان وشو بیا د ورګس وګ راوړی او لاسونه دې کته کې څنګه اقامت کیږي نه هغه شان اقامت دیو کی ایل الصلاح ایل الفلاح نفس قد قامت الصلاح وی بیا الله اکبر لا اله الا الله او مختصر وایو څنګه طریقه دا شان دي. بیا بل طریقه بګدا د محترمو چې یو نیک بندا عالم دی یا بل په معاشره کې نیک بندا دی یا زنانه ده نیک سوی اخلاق برابر دي اخی خواته ماشوم بوتلن کجوري یا ګړول دا په خپل کې وچتای ا دې ماشومي لوت کی شری په شان دې مېده کی دې د عربی کې تحریک ونشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ماشومان راوړل شو هغه به تدغه شان طریقه کوله دي خاص رات وځي ایمان وایا دانه ترغیب څومره خلک وری او چاو ته کوو کو دی دا طریقه چا ژوند کړی ایله ماشاءالله کوم خلکو وکړي. بیا محترمو په عمر ورځ باندې اولاد نه په صحیح نوم کې وړل ماندار نوم کې وړل دا د بچي حق دی. د عالم نه تاسو کو زمون په معاشره کې پټنګ ټکور کې یا په ټي وي پرامه کې یا نو سيزون کې څو مشهوري راغلي ملک نه دوه علماء سره غربس قاتل اخونم اغیلا بچولا تجویز کول او کې هول دا د بچی حق دی ادونم اثر وی ورېها وخت نشي ګزار موضوعات
بیا په اومه ورځ باندې د بچي سر خرایلی سر سره بعض خلک زنانه اولاد چې کوم نه جینې له سر نه خرایي ودا سلوخته ویختي نه په اومه ورځ به ماشوم نه سر خرای که ماشوم دی کو ماشومه ده دنه به دا سر ویختل لري او بیا دغه یفتر واخله دا زرګر لويتا او سپینو زرو سره وتاله دا وسمره چې مقدار کې سپین زر راځي دا تیر واخله خیراتی ورغ او یا دغه کم قیمت لګي کم قیمت برابرېږي دغه قیمت با خیراتی ورغ استاد لکتو کې پیمان وایا چې په خپل اولاد کې دا شي کوي نه الا ماشاء من اول جماعت ترازونه او ترازو لیډ راشو اکثر خطبه کېږي من راشو ولی د دین خبرې مخکې ضرورت نه کوم عالم بیان کوي بل مری اچو پړسي مری ځان لوچ کی سو وګدینا او وګدی د عمل پنیت نګدي چې دې مولوی سے په جمی په بیان کې څه ویل په دې ترجمه کې کوم باس راغی نه او چې ته مولوی سے یا خطاش یا په کې ته په ما په ویرا نه بیا په کلونو یادي لانګي ورته مولوی سے داسې چل کړو هر حال محترم نزاغه چل کول پکار دي چې دا سره څو چې کوم دا کول پکار او بیا چاندې ستل او دای کوم قیمت راځي او خیراتي ورکو قوم ورځ باندې د معشوق سنت کول پکار دي معشوق بالفرض بیمار دی کمزور دی صالحن ورځ لیټ کول او کو بیا یو وشتمه تا او کو بیا بیمار دی چې کله وته صحت میلاو شي د سنت ورکو زمو په معاشره کې کال دوه دې څه اشاره یې ها دې فقره ځان ته نکان وموي راغي بچی نه مسي کال دوه دې اشاره دا شریعت نه خلاف دي الله رسول صلی الله علیه وسلم کومه طریقه چې موږ لپاره خو دې دا پای کې زمو استخیر زمو استاد دا غینه خیره او خیاران کې نه شو ته تمامه دنیا او خیاران جمع کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خیرتیا کې نشي رسید چاغي و چې په عمر سنت کا په سنت کا چې ته کال کې ورسه او سنت کې هغه بیا زخم شي مصیبت جوړ شي او په ماشوموالي کې چې خبره د خپل امتیاز انسي تازه وغوي تازه زخم زر جوړيږي هغه امتیاز یې مولدات دونه سړی نه کړی ورځ دوه فرض او سړی وس کېږي ځالک د طرف نه دو چيلي دي حقیقت وته ویل یا دو ګډان دي او کدا نه د جنې د طرف نه یو ګډ یا یو چيلي دب حلاله زمون خلکو به خوښ کی خپل رسم رواجو کی خلک د جمع کی مټیان راوړي ګونګړي باغ کی ورېږي چرګان پیدا ته د ومه او بیا چې کوم خلک کوم روغي خوراکو کی بیا به کې بیسیک دي پیدا د ماشوم فکرانه رسم رواج د محترم د ماشوم رسم سنتي دا ول پلان کې پالن کړي دا کړي هغه کړي دا رسم سیده ساده بالکل څوک خبره وا ماشوم سنت نه وي نه په ورځ باندې د ماشوم حقیقت کول پکار دي دا دې بیمارو سره دا ماشوم به دې بیمارو نه ماشوم څخه محفوظ کیږي موږ مختصر ذکر کوو او یو سړی زما اوس کیږي د ګړو د چيلي په ځای خیر آلو نو ما ذکر کوي چې کوم ساروینا قرباني صحیح کیږي هغه حقیقت صحیح کیږي په سړی اوس کیږي او دی علاج اوسه پوری خبره څنګه دی علاج او د عمر شرط دی بیا د چيلي او د ګړ یو کال لګا تو وا وای میری دو کاله د او پینځه کال چې دینه کم نه کړي حقیقت کې هم شرط دی ګوره اسنه چې قرباني کو عمر شرط دا څنګه حقیقت کې ګوره شرط نه ولې شي بیا محترمو معصوم چې په خبرو کې راشي ناغیم بیا هم صحیح تربیت پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د بچی حق دا چې صحیح نوم ورته کېده
کله چې په خبرو کې راغی لا اله الا الله او دې ذکر صحیح تربیت یې شروع وکړه. علما ذکر کوي د ماشوم صحیح تربیت د 5 کال نه پس شروع کی. د 5 کالو پورې به د خو خبر عادت جوړي. موږ خلک څه کې کنځلې پلان کې ته کنځلې او په پلان کې گزار وکا او ایستا دا نکوم ته ودا وکا نه چې معاشري دروځي یا غټ کنځلماري او یا غټ بیا گزار ماری پارچا گزار کی مشرو کسر نه پیږي هر چا په کنځلې کوي. ادم شوم رومبه تربیت هغه د مور اج کیږي د مور د ویږي نه کی نو مېندو نن پکاره چې صحیح تربیت هغه د اولادو کی او صحیح تعلیم ورکی اولاد وتاوی رحمیه کې لیکلي دي چې ټول نه په قیامت کې سخت عذاب هغه چا د کیږي چې خپل بچی د دین د تعلیم نه لري ساتي دین متنی کو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بندنه مت پوښتنه ماذا علمته وادبته چې تا د خپل بچی ته څه خو دیلو او ساده دی ور کړو تعالی الله ولادت درکړو ناری نو زنانا تا د دین خبر کړو کنه تا د دین نه لري ساتلو کو دین ته دیني ذکرو او تاو د صد معاصز عذاب بودلی وکنه مشر سره بسنګ ملاویږي او دې تلاړ حصہ عذاب دي جمعات ترازی وغیرہ دې تا تعلیم ورکړو کنه ادب دی ته هودل وکنه او ګسړې ما مدرسې ته موتلې دې تعلیم ورکړې دې ادب مو ته هودل هو شه دا شان دې استاغار خلاص کم از کم او تخپل اراده وکړه بچی تسی او طریقو ہے او حدیث کې مرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو اولاد وو کا تورسي نارینه اولاد دې کو زنانا هغه ته موږ طریقو وایي او موږ یې ودروي نو ټول ذمہواری امام صاحب په سر باندې وکړي دي بس امام ذمہوار دی او ګناګار دی دې به نه نو مقتدی د نصيري دلته کار نه پاره پینځه پیری او تمام طریقو غو پینځه پیری می وم درو ویډی میمته وکړه مې دا اورز بیا وې سړي له تنوري الله الله تکړه یو شپته وها او موږ په کور کې ودرو زما خدا غوسو بیا ټول ګیله د امام سره بل ته چرته په ایمان وای امام چې خپل سوچو کې تاسو په کوم ماشوم درولې دي مو طریقه ته خودلې دا دوا د امام دی موړي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد یواز امام ته متوجه ده او مور بلار ته متوجه دي چې خپل اولاد وګو تورسي کې موږ باندې ودرو موږ طریقو ته وای اځ کله د لاسو کال تورسي یو موږ نه کوي وی وای دا دیوالم نه بلاد خپل ماتي او تر نه دا طریقې سره وهل چې هغه سبق واخ اته فوس کول بچي موږ ذکر کنه دیکھ د دې وجنه او چې کله د نسو کال تورسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا ولا تفریق را ولې په بسترو کې چې نسو کال ته معصوم ورسېدو بیا ولا بستر جدا بیا د نورونو سره یو ځای دا شریعت دی احکام دې وبینو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پتاس کې بدهات چا خپل ماته مبارک تفوس کی د باچانو خپل رعایت مبارک کړي دا چې په راځه د عالم له خپل مقتدیانو او سوچ بکول کې مشر دغه نه د خپل ماته ته په قیامت کې تفوس کی تا دې ته څه خولې او څه وته ځکه دا وخت معاملې روان دي په تاسو ټول باندې چې موږ استاد د خپل اولاد صحیح تربیت وکړو د غلطو خلکو د ناس نه منکو و معاشره کې وته وخایو ګو دا د معاشري ناسور خلک دي څو 400 بنک کې دې څه باندې کینی نشي کوي په کم خادو کې څوک دمان راولي جړاګان راولي دغه سره عمرګتیانه کې الته مجلس هغه مجلس ته بنځي کم ځای کې د دین خدمت کیږي قران ترجمه کیږي الله تعالی راضي تبلیغیان هغه سره مدد ملګرتیا کول هغه سره کې نسل په تعلیم کې شرکت کول نور اعمال لپاره کې غل ترغیب ورکول پکار او حدیث کې مرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله انسان مرشي د عمل نامه څخه ختم شي درې څه داسې د پس دماغ داغنه پیدا ورکړي ته یو دا چې د خپل ځان وروسته نیک عمل اولاد پریدي یو سره یو خپل بچینه عالم نشي جوړولې یو مفتی نشي جوړولې کم از کم یو نیک عمل هو جوړولې شي
چې نیک اولاد ورته نفريږي یا خپل اعمال کې وغیرہ پای کې د مور خپل درته سړی علم کړی دی مخکې خودلې شاګرد مخکې کوي او دارنګي صدقه جاریه کړي لارې جوړ کړي مدارس جوړ کړي علماء او طلباء سره مرسته کوي د غریبانو خیال ساتي وغیرہ. برحال محترمو موږ تاسو له فکر دي چې د اولاد صحیح تربیت کو صحیح طریقہ هغه عزت بیا په عمل کې راوړو. الله دې عمل کو نصیب کړي واقعي الله سمور سمور د عمل کو توفیق نصیب کړي زموږ راضي شي او امت مسلمان راضي شي زموږ اعمال زموږ دی الله څومره موږ کې ګناګاران دي فرض کې دی الله داغي او ګناه باندې علم تعفي رحمتي موږ ته معفو کړي یا الله زموږ د ګناهونو د وجینا باران رحمت باندې الله زموږ ګناهونو ته مګوري موږ معاف کړي او د خیر عافیت باران پر موږ باندې ووري چا څومره شرعي حاجات دی الله ته معلوم دي ورکی څونه بیماران دی الله دې محله کې د نور زین دي الله ته معلوم دي یا الله ټول شفای کامله عاجله نصیب کړي زموږ راضي شي په اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد